سره بل میلمه موجود دی، هغې سره خبرې اترې وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خپل تعارف را سره وکړو. زه مفتی عزیز احمد اورکزی، پاکستان تحریک انصاف جوائنٹ سیکرټري خیبر پختونخوا. صحیح دی. دا غونډه څه په حوالې سره د دې باندې لږ تاثرات رسوي؟ لکه څرنګه تاسو ته معلومه دی چې په 5 اګست باندې په تیر کال عمران خان لیډر امت مسلمه هغه نیول شو یو ناجایز او ناحق په بہت کیسونو کې، او هغه په 5 اګست باندې چونکې کال پوره شو نو هغه په وینا باندې چې هغه جیل نه یو خصوصي پیغام ورکړو مرکزی کابینټ ته، بیا صوبایي کابینټ ته. نو هغه په حواله سره بیا په صوابې باندې یو غونډه کیږي، او دا داسې غونډه لري چې دې کې لکه څرنګه پی ټی آی و کابینټ دي، مدر وینګ دی، آی ایس ایف دی، یوت دی، خو دې سره دینه زیات د عوامو ورکې اهم کردار دی، ځکه چې دا یو حقیقي ازادي دی او دا یو داسې لیډر دی چې دا د صرف پی ټی آی نه دی، دا د امت مسلمه لیډر دی، د پاکستان لیډر دی او د عوامو لیډر دی. بل دا راته ووایه، عمران خان کال پوره شو، رها کېدو څه چانس شته یا نه؟ بله لار نشته حکومت سره، رهایی نه علاوه بله لار شته نه، ضرور به رهیږي، خو بس بوز کیسونه دي او خپل هغه کې و هغه هر مني نه ډیل کوي نه، نو ضرور به رهیږي. اورګزو کارکونانو ته څه پیغام ورکړي؟ اورګزو کارکونانو ته زه ټول نوال شکریا ادا کوم چې هغو څومره ډټ کټ مقابله وکړه په الیکشن کې. بیا هغه نه بعد اوس لکه په دې حالاتو کې د جون جولای اګست سخته ګرمي دی، او دا حالات تاسو ګورو د کیمرې په نظیر سره چې د کیمرا سره تو کې وی وګورئ چې څومره پروپاګاندا تاسو وروتلي دي. الیکشن په ټیم کې دغه کپونه په سر وترلو وروتو وټي واچول او یو ګرځیده، او دا نشانونه بلټولو چیرې کوم نشان دی. نو زه شکریا ادا کوم او ډټګیرنه ورکوم چې ان شاء الله د عزت د ورکر عزت کوم دی داغه وقار به ساتو. ډیره مننه ټیم راکول. شکریا تاسو مننه.